دا حدیث کې راځي وی سړی وایي چې مالی مالی مالی، زما مال دی، زما دولت دی، زما سر دي، سپین دي، روپۍ دي، او زما ځمکې دي، پټي دي، دکانونه دي، دا لګی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي مالک من مالک، نشته ستا دپاره ستا د مال نه الا ما اکلتا فافنیتا، ماره هغه چې دې وخوړو او ختم دې که، و البستا فابلیتا، او جامې دې ترې سازې کړې او زړې دې کړې، او د الله په لار کې دې ورکه او ځان له دې هلته خزانه کو، د الله په بینک کې دې داخلې کړې. وما سوا ذلک فذاهب وتارکه للناس، د دې نه علاوه د دریو کارونه چې په خپله اخرې، په خپله اسکې، په خپله واغوندي او د خدای په لار کې ورکې. د دریو نه علاوه چې څه دي، یار قبر ته روان دی او خلکو ته یې پرېږدي. نبي علیه السلام یو ځل ملګرو ته وویلي، تپوس نه کوم، خپل مال سم مینه ډېره ده که د ورثو؟ ټولو ورته ویل چې د خپل مال سم مینه ډېره ده. ویل ښه، ویل ستاسو مال خو هغه دی چې ښه مو خوړه او ښه مو وڅښه او د خدای په لار کې ملګرا ستاسو مال دی، او دې نه چې کوم علاوه دی نو هغه د ورثو مال دی. دا منګه د ورثو د مال څوکیداران ځان ساز کړی دی، پوهېږئ په دې؟ موږ د خپلو ورثو د مال څوکیداران یو، دې له ګوتې نه وړو، او بیا بوډا به او ما غوټه ساتلې ده، بوډۍ به خوله کې بیا غاښونه نه ما غوټه ساتلې ده. بوډا بوډۍ پرې غوټه به څه کوئ؟ دا به موږ پسې دا بچي بیا لګوي که نه. خدای دې غر که بوډا او بوډۍ، دا چې ته مړ شوې دا د دې ورثو دي، پردی شی په ځان پسې لګې، یعنې چې د ده دی دی په ځان پسې نه لګوي، چې د ده دی دی په ځان پسې نه لګوي. خو چې پردی شي نو بیا د هغه نه به مطالبه کوي چې دا به راپسې د هلکان بیا راپسې لګوي، د هلکان پوهېږئ په دې باندې. او زمونږ په دې علاقه کې خو 3 ورځې هم د خیرات لپاره ما ته یاد دي، 3 ورځې هم یو مړی ساتلی یم، اورې؟ مړی دې لپاره ساتي څو پورې میخه پیدا شوي نه وي، هغه لاله شوي نه وي، دی به دا کوي. او بیا چې دا کوي یاره زمونږ جومات دی او داسې ضعیف شوی دی، څوک به پیدا نه شي که نه چې دا جومات موږ له ساز کړي. نو د عربو نه به سړی راځي نو ما تعالی به دلته جومات سازوي. او هغه څنګه سازوي؟ د هغه مور مړی، د هغه پلار مړي، روري مړي، ښځې مړی، هغې لپاره صدقه جاریه کوي. نو راځي په پاکستان کې موږ له جومات سازوي، او ما ورته دلته په دیګونو زور کړو، 2.5 لکه روپۍ او 3 لکه روپۍ ولګو، او د خلکو خېټې ډکې کړو، هغه سهار له بار وغورځوي چلکا، او خبره ختمه شي. بس موږ داسې هوښیار یو که نه چې د هوښیارتیا انتها ته موږ رسېدلي یو. موږ اړو په ګټه پوهېږو نه چې ګټه څه ته ویلی کېږي. داسې خیرات موږ په خپل مړي پسې نه کوو چې دا شی څو پوري د ته بیا ثواب رسېږي زما مړي ته، پوهېږئ په دې باندې که نه؟ بس موږ نه خلک به څه وایي، خلک به دقه وایي چې دا پاګل دی او خپل مال یې غرق کړه. خلک به څه وایي، دا به وایي، زه به دا وایم، نور زه به وایم ورته ویم چې ته پاګل یې، دا ټول خلک دې ما پسې لګوي، خو زما رب خفه نه شي